مسائل چې کوم دي ثابتېږي یو دا چې الله پاک وجه فمن شهده پس څوک چې حاضر شو منکم لتاسو نه الشهر دې میاشته فلیصم نو هغه پکار دي چې د دې میاشت روجي ونیسي. نو د حاضرین څه مطلب چې دغه صلاحیت موجودي د روجي د نیولو صلاحیت پکې ذاتی طور موجودي او دغه رنګي وقتی طور پکې موجودي. مطلب دا چې یو سړی په دې میاشت کې د میاشت رمضان اومندله په داسې حال کې چې دی لیونی نه دی روغ دی دی کافر نه دی مسلمان دی او دغه رنګ دی نابالغ نه دی بالغ دی دغه رنګ زنانو د پاره هغه زنانه چې د حیض او د نفاس نه پاک وي نو چې د ټولو شرطونو سره دا کس په روژه نیسي. اوس کو یو زنانه په حیض او نفاس کې د دې ته دغه ټیم کې روژه معاف ده. دغه رنګ یو کس چې کوم دی کافر دی نو کافر شو کافر او لیونی شو او نابالغ شو هغه د دې آیات مخاطب نه دي یعنی د دې آیات دغه مخاطب نه دي. څه مطلب په دغه لیونی باندې په دغه لیونی باندې په دغه نابالغ باندې په دغه کافر باندې روزه فرض نه ده روزه به فرض نه ده. دغه رنګ دي کې ذاتی صلاحیت نشته دي دی باندې فرض نه ده. دویم کوم خزه چې د نفاس په حالت د نفاس کې ده کم زنانه چې په حالت د حیض کې ده کم وهوري بیماری شي په هغې کې ده او دغه رنګې چې کم سړی په سفر باندې دی دغه رنګ یو کس بیمار دی نو هغې ته خدا اجازت شته دی خو چې کم بیمار دی ټیک شو نو فعدة من ایام اخر نو دی به بیا وروستو په نورو ورځو کې د هغې شمېر پوره کوي. دی به د دغې روژو چې کومې ته قضا شوي په حالت د بیمارۍ کې د هغې قضا په ده باندې واجب دي دی به هغې قضا چې کوم دی پوره کوي. دغه رنګې کم مسافر چې د سفر نه واپس راغی نو په هغه باندې هم دا خبره ضروري ده چې دی به وروستو دغه قضا روژې چې کوم دی پوره کوي. دغه رنګې کومه زنانه چې د حیض او د نفاس نه پاکه شوله نو دې چې کومې روژې خوړلې دي دغه روژې به دې وروستو په نورو ورځو کې بیا پوره کړي فعدة من ایام اخر په نورو ورځو کې به د دې د رمضان چې کومې روژې دي خوړلې دا پوره کړي. البته چې کوم سړی کوم لیونی دغه کافر دی مسلمان شو خو څه روژې د ده نه تېرې شوي دي مثال په طور دی د روژې په 15 باندې مسلمان شو نو په ده باندې دا تېرې شوي روژې نشته دي دا 15 ځکه په دې کې خو ته دا حکم د آیات چې کوم دی مخاطب نو دا آیات ورته نو په ده باندې تېرې روژې نشته دي البته دا مخکې ته روژې به دی نیسي. دغه رنګې یو سړی نابالغ دی ماشوم او دی د روژې په 15 یا په 14 یا په 12 شپه باندې بالغ شو په ورځ باندې بالغ شو نو چې په کوم ټیم کې دی بالغ شو ته حکم متوجه شو نو دنه چې کومې روژې په نابالغتوب کې تېرې شوي دي یا 15 مثال 15 کس په 15 ورځ یو کس بالغ شو نو دا تېرې روژې چې کوم دي 15 د دې قضا په ده باندې نشته دي خو دا را روانې 15 دا په ده باندې اوس فرض دي دا به دې نیسي. البته کوم لیونی چې دی د رمضان په حصه کې د رمضان میاشت موجوده ده او دی په هوش راغی د خوش او حواس برابر شو نو په دې لیونی باندې وروستۍ روژې هم شته دي چې کومې د په بېهوشۍ کې تېرې شوي دي او را روانې پې هم شته دي دا دواړه روژې په ده باندې شته دي. البته کافر نابالغه دی د دې حکم مخاطب نه دي یعنی دا حکم دی ته مخاطب نه دی نو دی چې کومې مثال په 15 ورځ ماشوم چې کوم دی بلوغ ته ورسېدو یا په 15 ورځ یو کس ایمان راوړو یا په 14 12 پر باندې چې کوم دی مسلمان شو نو دغه اوس ذاتی صلاحیت راغی نو دی به اوس دا 13 روژې په ده باندې نشته دی البته مخې ته به نیسي. او چې کومه ښځه د حیض او د نفاس نه پاکه شوه یا بیمار چې کوم دی ټیک شو او دغه رنګې مسافر د سفر نه واپس شو نو دی به د هغې روژې چې کومې په سفر کې خوړلې دي کومې په حیض کې خوړلې دي کومې په نفاس کې خوړلې دي نو هغه روژې به دی بیا وروستو د هغې قضا به چې کوم دی دوباره بیا راړي. نو دا اوس د رمضان میاشت فلیصم د دې نه دا خبره هم معلومیږي فمن شهد منکم الشهر پس هغه څوک چې حاضر شي منکم لتاسو نه الشهر دې میاشت ته فلیصم نو دې میاشت روژې ونیسي. اختیار هم ختم شو او اوس د حاضرۍ هغه تفصیل هم تېر شو اوس دی به دا میاشت په څنګه ثابتېږي د روژې میاشت دا په 3 طریقو سره ثابتېږي یا خدا چې دا روژې دا میاشت سړی په خپلو سترګو باندې وویني دی به سهار له روژه کوي. دویم دا چې یو معتبر شهادت ورته راشي حکومت اعلان وکړو بل یو معتبر شهادت راغی نو په دې سره هم د رمضان ثابتېږي سهار له به دی چې کوم دی روژه نیسي. دریم دا چې د شعبان یعنی د رمضان نه چې کوم مخې ته میاشت شعبان ورته وي شوقدر د شوقدر 10 پوره شولې
شو قدر 10 پوره شولې نو په یو د اسلامي میاشتې چې کومې دي نو دا یو 10 نشته دي، دا یا د یو کم 10 دي یا د 10 دي. نو چې د شعبان 10 پوره شولې نو سبا له د چې کوم د حق روژه سبا له به بیا روژه نیسي. نو په دریو طریقو سره دا روژه چې کوم دی ثابتېږي. البته چې د سبا له مثال په تور د شعبان چې کوم دی یو کم 10 ده، حکومت اعلان نه دی کړی، د په خپل باندې میاشت نه دی لیدلې، اسمان کې وریځ ده، نو دغه روژه چې کوم ده د یو کم 10 چې دته هیڅ قسمه شهادت نه دی راغلی، نه د په خپل لیدلې ده، نه ورته چا ویلي دي، او اسمان کې چې کوم دی وریځ ده، نو دغه یو کم 10 د شعبان ته یوم الشک ویل شي. په دغه ورځ باندې روژه نیول دا مکروه دي، ځکه دې کې شک راغی چې دا د رمضان روژه ده او کنه دا نفلي نیسمه. نو په دغه ورځ باندې روژه نیول دا چې کوم دی مکروه دي د عام خلکو لپاره. هو که یو سړی په دې نیت باندې ونیسي چې دا نفل ده او کلک یقین دا وي چې دا نفل ده، په دې نیت باندې نیسي چې نفل ده جو نفل بشي او کنه فرض ده نو فرض بشي. هو کلک نیت وي چې سبا روژه نشته دی، سبا زه چې کوم دی نفلي روژه نیسم، نو که د نیت ته نفل وکړو او د پاسه پې روژه راغله نو خود به خود د چې کوم دی رمضان ته خبر واورېده، د روژه چې کوم دی وشوله. خو نیت په پکې دا نه کړي چې خو د رمضان د رمضان بشي او کنه نفلي نو نفلي بشي. نو دغه روژه دغه مکروه روژه ده، دې ته یوم الشک ویلي دي په یو شعبان په یو کم 10 باندې.